اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دا صدا سے خبری دی چې هغه مخکې زده کول د هغې ضروري دا په هر علم کې هغې کې مخکې مقدمه د کتاب هغه ذکر کېږي، مقدمه د علم هغه ذکر کېږي. دا د دې دپاره مخکې امور هغه ذکر کوي، څه مصطلحات هغه ذکر کوي چې کله د هغې علم هغه مقاصد او د هغې هغه مسایل هغه بیانېږي، نو په ذهن کې او په فکر کې مخکې نه د هغې یو اجمالي خاکه هغه موجود وي. نو دغه شان دا دورې تفسیر چې ورته وایي، علم التفسیر هغه چې ورته وایي، نو دې دپاره هم څه مصطلحات دي، څه مخکې څه امور دي چې هغه امور هغه مصطلحات هغه کله هغه ذهن کې هغه وي، نو وروستو چې بیا د قرآن کریم کوم هغه مضامین راځي، نو هغه مضامین هغه ذهن نشین ګرځي او هغه په ذهن کې قرار هغه نیسي. نو د دې دپاره اول تاسو به د علم التفسیر د هغې تعریف چې علم التفسیر دا څه ته وایي، لکه څنګه چې تاسو په فنونو کې د علم النحو د هغې تعریف کړی دی، د هغې موضوع غایه هغه معلومه کړل ده، او دغه شان په د علم الصرف د هغې موضوع غایه تعریف هغه تاسو هغه یاد کړل دی. نو د علم التفسیر د دې تعریف څه دی، علم التفسیر د دې موضوع څه ده، او علم التفسیر د دې غایه څه ده. التفسیر فسر دا وضاحت او کشف ته وایي. فسر او سفر که دا فی مخکې شي او سین رستو شي، او که سین مخکې شي او فا رستو شي، سفر او فسر د دې دواړو معنا کشف راځي. اسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. نو سفر دوما کشف او وضاحت ته وایي، او فسر دوم کشف او وضاحت ته وایي. نو د تفسیر معنا وضاحت کول، تفسیر معنا وضاحت کول. نو علم التفسیر دا هغه علم هغې ته وایي چې په هغې سره د کیفیت د نطق په الفاظو د قرآن باندې هغه پېژندلی کېږي، کشف د معانیو د قرآن هغه ورسره راځي، او استنباط د احکامو د الفاظو او د جملو د قرآن د هغې نه هغه ورسره حاصلیږي. نو دا درې خبرې دا په علم التفسیر هغې کې معتبر شوې. اول چې نطق په الفاظو د قرآن باندې به څنګه کېږي، دا تاسو چې الحمد لله رب العالمین دا لکه الفاظ د قرآن دي، نو په دې باندې څنګه تلفظ به کېږي، څنګه نطق هغه به کېږي، نو دا په علم التفسیر هغې کې د دې وضاحت هغه کېږي. بیا الحمد لله رب العالمین د دې معنا څه ده، نو د دې د معنی د هغې کشف او د هغې وضاحت، او بیا دینا کم احکام مستنبط کېږي، کم مسائل دینا هغه مستنبط کېږي، نو استنباط د احکامو. نو دې وجه نه دو تعریف کوي، وهي علم التفسیر علم بأصول يعرف بها كيفية نطق القرآن وكشف معانيه واستنباط الأحكام منه. چې علم التفسیر داغه علم دی چې په دې سره کیفیت د نطق په قرآن باندې هغه ورسره معلومیږي، د معنی او کشف او وضاحت ورسره راځي،
او استنباط د احکامو هغه د الفاظو د قرآن د هغې نه هغه ورسره معلومیږي. دا د دې تعریف شو. موضوع د علم التفسیر هغه الفاظ د قرآن دي. د قرآن کریم د الفاظ دا د علم التفسیر د هغې موضوع ده او غایه هغه که تاسو قرآن کریم دی آیات ته نظر هغه وکئ چې کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. نو دا ویلی شي چې غایه چې دی نو د تفسیر هغه د قرآن کریم په آیاتونو کې تدبر او د هغې نه نصیحت او د هغې نه عبرت هغه حاصلول. او که آسان الفاظ وای نو لکه تاسو وای فوز د دارینو چې دنیا کې په هغې کې به هم کامیابي او په آخرت هغې کې به هم کامیابي. نو فوز د دارینو دا د علم التفسیر د هغې غایه شوه. زمون اکابر او مشرانو هغو د چوټیانو په دوران کې د دوره تفسیر اهتمام هغه د دې وجې نه هغه به کوو چې پوره کال هغه طالبان هغه په مدرسو کې یا په درسونو کې سبقونه ووایي، بیا چې 2 میاشتې هغه په منځ کې چوټۍ تېرې شي او بیا د شوال نه مدرسو هغې ته ځي. نو په دې 2 میاشتو کې چې دغه شان هغه پاتې شي نو د دې هغه ذهن کې چې څه زده کړي هغه ته نه هغه ګډوډ شي. نو دې وجې نه دوره تفسیر د هغې اهتمام هغه په رمضان کې او په شعبان کې هغې کې کړی دی. دویمه خبره دا چې دوره تفسیر د دې په رمضان کې او په شعبان کې اهتمام د دې وجې نه دی چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. نو په دې کې په تراوو کې قرآن هغه د شپې ویلی کېږي، د ورځې هغه د قرآن کریم دور کېږي، د قرآن کریم معنی هغه زده کېږي. نو د دې میاشتې د قرآن کریم سره مناسبت زیات. او درېیمه خبره هغه پکې ده چې دا په یو ځل باندې دوره تفسیر که سړی وکړي او وایي زه به قرآن هغه زده کړم، دا بار بار دا په دغې میاشتو کې په دې کې دا ویلي او اورېدلي، نو دې سره زده کېږي. زمونږ استاد لاهور کې مولانا اسحاق صاحب رحمت الله علیه د حضرت لاهوري مولانا احمد علي لاهوري رحمه الله ډېر خاص شاګرد و. هغه 40 کاله مسلسل هغه د حضرت لاهوري رحمت الله علیه د هغه نه دوره تفسیر هغه یې کړې وه. نو هغه ته داسې د هغه طرز، د هغه لهجه او د هغه کوم دغه بیان د حضرت لاهوري رحمت الله علیه هغه ته داسې یادو 40 کاله مسلسل هغه چې یو سړی هغه د یو استاذ د هغه نه هغه دوره وکړي، د هغه نه استفاده هغه وکړي، نو هغه خو بلکل لکه یو قسم له د هغه پوره ذهن هغه د هغه په ذهن کې هغه راشي. نو دې وجې نه دا په یو ځل باندې داسې هغه که څوک وایي چې زه به ترجمه وکړم زه به زده کړم، په یو ځل باندې دا نه زده کېږي. دا بار بار هر کال د دې دوره هغه کولی، نو پس ته دا مضامین دا په ذهن هغې کې راشي. نو څه مصطلحات چې زمونږ استادانو هغه ذکر کړي دي او ذکر کوي، نو د هغې نه مخکې هغه یو خبره هغه دا ذهن کې هغه به کېدی چې مونږ کله کله به وایو چې د دې صورت موضوع دا ده، موضوع د دې صورت هغه چې دی نو د پلانکی مضمون دا د دې صورت موضوع ده. لکه مثلا سوره اخلاص دی، قل هو الله احد، نو د دې موضوع توحید دی. یا مثلا قل یا ایها الکافرون دا یو صورت دی، نو د دې موضوع مقاطعه عن الکفار ده. یا مثلا ارأیت الذی یکذب بالدین د دې موضوع هغه زجر دی. یا مثلا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل د دې موضوع هغه تخویف دی. نو موضوع هغه څه ته وایي؟ نو دا به تاسو ذهن کې کېدی چې کوم صورت کې مرکزی مضمون او مقصودی مضمون، مقصود او دغه مرکزی مضمون هغه چې کوم هغه په کوم صورت کې هغې ته موضوع د صورت هغه ویلی کېږي. په هغې کې نور مضامین هم وي، خو هغه د دې توابع وي، هغه د دې هغه فروع وي،
او اصلي چې دی نو کوم مضمون چې د کوم دپاره دا صورت نازل شوی هغه د دې هغې ته موضوع هغه ویلی کېږي. نو دعوه د صورت موضوع د صورت د دې یو مطلب دی. لکه ګوره د دې سورة الفاتحه د دې موضوع او د دې دعوه ایاک نعبد و ایاک نستعین ده. ایاک نعبد و ایاک نستعین دا د دې صورت دعوه ده، دا د دې صورت د هغې موضوع ده. بیا هر دعوه هغه چې یو مدعي هغه ذکر کوي نو هغې دپاره څه دلیل د دې تعریف تاسو کړی دا فنون چې ویلی کېږي نو دغې دپاره نو د دلیل د هغې تاسو تعریف هغه د منطق کتابونو کې هغه کړی چې قول مؤلف من قضایا متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر. چې قول مؤلف چې دلیل دا هغه مرکب ته وایي، قول دا په معنا د مقول دا هغه مرکب هغه ته وایي چې د مقدماتو نه جوړ شوی او دغه مقدمات متى سلمت چې دا مقدمات دا څوک ومني او دا ومنلی شي نو لزم عنها لذاتها قول آخر. دینا بالذات بغیر څه د واسطې نه بل قول او بل یو مرکب هغه تېنه هغه لازمیږي. نو دا بل مرکب چې ته لازمیږي نو هغې ته نتیجه وی او دا کوم چې دا مقدمات دا پکې راغلي دې ته دلیل وی. لکه مثلا تا اوس یو دعوه چې دی نو کېښوه چې العالم حادث، دا اوس تا یو دعوه کېښوه چې عالم دا حادث دی. نو دې دپاره ته دلیل ذکر کوي نو څه وایي چې لأنه متغیر وكل متغیر حادث. نو دا اوس د مقدماتو نه جوړ شو. مقدمات دا جمع ده خو دلته تینا ما فوق الواحد مراد دی. نو لأنه متغیر دا یو مقدمه دې ته صغرا وی، وكل متغیر حادث دا بله مقدمه دې ته کبرا وی. دا کوم دلیل چې دی نو دې ته د هغه شکل اول هغه وی، دا کوم شکل چې دلته جوړ دی د دلیل نو دې ته شکل اول وی. نو شکل اول دې ته وایي چې حد اوسط هغه محمول وي په صغرا کې، موضوع وي په کبرا کې، نو دې ته چې دی دغه شکل اول هغه ویلی کېږي. نو اوس چې دا متغیرون ته نه لر کې نو دغه به پاتې شي چې العالم حادث، دغه ستا چې دی نو مدعا وه، دغه ستا هغه موضوع وه. نو دلیل دا هغې قول ته وایي، هغې مرکب ته وایي چې دی مرکب شوی د څه مقدماتو نه چې هغه مقدمات هغه ومنلی شي نو دینا بل قول لازمیږي، بل مرکب لازمیږي. هغه بل قول هغه بل مرکب سي هغه نتیجه. لکه د دې مثال په قرآن پاک کې هغه تاسو ذهن کې کېدی. الله فرمایي یا ایها الناس اعبدوا ربکم، دا اوس دعوه شوه. بیا وی الذي خلقكم والذين من قبلكم، دا دلیل. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، دا ټول مقدمات دا دلیل دی، دا مقدمات دی. نو دعوه دا شوه چې یا ایها الناس اعبدوا ربکم، ای خلقه د خپل رب عبادت کوئ. نو اوس کوم مقدمات چې ذکر شله نو یو دا مقدمه ذکر شله چې ګوره تاسې پیدا کړي، ستاسو نه مخکې مور پلار نیا نیکونه دی پیدا کړي دي. بیا ځمکه تاسو له فراش هغه ګرځوله، اسمان هغه بنا هغه ګرځولی، اوبه هغه د اسمان نه هغه نازلی، په هغې سره تاسو له میوې وکاږي، تاسو له رزق د هغې بندوبست هغه کوي. نو چې دا مقدمات دا څوک ومني چې واقعي چې دغه موږ الله پیدا کړي، دا کائنات ټول الله پیدا کړی دی او ځمکه الله خوره کړې ده او اسمان الله اوچت کړی دی، باران الله چې دی نو وری او په دې سره میوې، په دې سره رزق هغه الله چې دی نو هغه راوکاږي. نو خامخا بیا دا لازمیږي چې فلا تجعلوا لله اندادا، الله له چې دی نو شریکان هغه چې دی نو هغه مه جوړوئ. نو دا نتیجه شوه،
دا دی قرآن په آیات کې هغې کې دا مثال دا به دی دعوې او د دغه دلیل دا به ذهن کې هغه کېدی. اوس دا قرآن کریم کې چې دلایل ذکر کېږي نو دلایل درې قسمه هغه به قرآن پاک کې ذکر کوي. یو هغې ته دلیل عقلي وي، بل هغې ته دلیل نقلي وي، بل هغې ته دلیل وحي وي. دلیل عقلي دا هغې دلیل ته وایي چې هغه د هغې هغه مقدمات او هغه اوصاف هغه چې څوک هغه چې دی نو ومني نو د هغه عقل هغه بیا په دې باندې هغه مجبوري چې دی به د الله وحدانیت مني، د الله عبادت هغه به دی هغه کوي. دې باندې دی بیا مجبوري، عقل یې چې دی نو مجبوري چې ته به دا خبره هغه به مني او په دې باندې به عمل هغه به کوي. نو دې ته دلیل عقلي هغه وایي. دلیل نقلي هغه دې ته وایي چې هغه د زړو کتابونو نه لکه تورات، انجیل، زبور یا د هغې زمانې د هغې علما یا د هغې زمانې د هغې پیغمبران د هغو چې کومې خبرې هغه چې دی نو رانقل کېږي نو دې ته دلیل نقلي هغه وایي. او دلیل وحي چې یو خبرې باندې وحي چې دی نو راله، یو خبرې هغې باندې وحي راله، لکه مثلا قرآن کریم کې د دې مثال قل انی نهیت ان قل انی نهیت چې زه د دې نه منع کړی شیم، یا و امرتو ما ته حکم کړی شوی دی. نو دا چې کوم ځای کې راشي چې انی نهیتو چې الله تعالی وایي پیغمبر علیه السلام ته چې ته وایه چې زه منع شیم، یا ته وایه چې ما ته حکم چې دی نو هغه کړی شوی دی. نو دا چې کوم ځای کې هغه ذکر کېږي نو دا په هغې مضمون باندې په هغې باندې دا دلیل وحي. اوس دا دلیل عقلي دا دوه قسمه دی. یو هغې ته دلیل عقلي محض وی او یو ته دلیل عقلي على سبیل الاعتراف من الخصم وی. على سبیل الاعتراف من الخصم د هغې مطلب دا چې دا مقابل مني، دا کوم سره چې معارضه ده، کوم سره چې مناظره ده، مباحثه ده، دی هم دا خبره هغه مني. لکه اوس مثلا د دې خپل اصطلاح کې داسې ووایه تا نه یو سړی تپوس وکړي چې دا پلانکې چې دی نو ستا تره دی، نو ته وایې اوجي دا زما تره دی. دا پلانکې ستا ماما دی، ته وایې اوجي دا زما ماما دی. دا پلانکې ستا نیکه دی، ته وایې اوجي زما نیکه دی. نو چې دا خبرې ته منې نو هغه وایي بیا د دو قدر ولې نه کوي، دو سره بیا د دشمني ولې چې دی نو کوي. نو تره ورته هم وایي، ماما ورته هم وایي، نیکه ورته چې دی نو هغه هم وایي او بیا دشمني ورسره هغه هم کوي. نو دې ته دلیل عقلي على سبیل الاعتراف من الخصم چې مقابل او خصم هغه دا خبرې مني نو بیا ورته الله تعالی وایي چې دا تاسو منئ نو بیا دا خبره ولې هغه نه منئ. نو دې ته دلیل عقلي على سبیل الاعتراف من الخصم هغه وایي. د دلیل عقلي محض مثال هغه هم دقه آیات کې چې الذي خلقکم والذین من قبلکم، بیا الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء، دا دلیل عقلي محض دی. او دلیل عقلي على سبیل الاعتراف من الخصم د دې قرآن پاک کې مثال هغه به ذهن کې هغه کې د ډېر مثالونه راځي. لکه مثلا ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، ځمکې اسمانونه چا پیدا کړي دي؟ دوی د الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله أمن خلق السماوات والأرض. نو قرآن کریم کې دونه باقاعده تپوس چې دی نو کېږي چې تاسو چا پیدا کړي یې، ځمکې اسمانونه چا پیدا کړي دي، رزق تاسو له څوک راکوي، دا بینایي او دا اورېدل د دې دا قوت تاسو له چا چې دی نو راکړی دی، دا پرېږدی. ومن یدبر الامر، دا نظام څوک چلی،
څوک چې دی نو د دې نظام د دې تدبیر هغه چې دی نو کوي. نو فسیقولون الله قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. چې څه نظام د هغې چلوونکی دی نو دا الله دی، پیدا کوونکی هغه الله دی. نو بیا الله وایي چې اله مع الله، الله سره چېرته بل معبود چې دی نو هغه شته دی. نو دې ته دلیل عقلي على سبیل الاعتراف من الخصم وایي چې ته دا منې چې زما خالق الله دی، ته منې چې زما د مور او پلار خالق الله دی، ته دا منې چې د ځمکو اسمانونو خالق الله دی، ته دا منې چې ټول نظام د هغې چلوونکی هغه الله دی. نو بیا الله تعالی وایي چې دا ولې نه منې چې معبود الله دی، بغیر د الله نه د دې نورو خلقو د دوی عبادت ولې چې دی نو کوئ، د بت پرستي دا ولې هغه کوئ. نو دې ته وایي دلیل عقلي على سبیل الاعتراف من الخصم. نو دا به ځای په ځای قرآن هغې کې راځي. نو چې مخکې ذهن کې وي چې هغه ځای کې بیا وایي سړی وایي چې دا دلیل عقلي على سبیل الاعتراف من الخصم دی، نو بیا هغه وخت سره ذهن کې بیا نه کینی چې دا امور مصطلحي دا په ذهن کې مخکې نه هغه پراتی. دلیل نقلی د دې یو دلیل نقلی د انبیاء علیهم الصلاة والسلام نه دی، یو دلیل نقلی د هغه کتب سابقونه، یو دلیل نقلی د اهل علمونه، یو دلیل نقلی د ملائکونه، یو دلیل نقلی د جناتونه، یو دلیل نقلی هغه د وحوش الطیورونه. دا قرآن پاک کې دلیل نقلی هغه د هغې مختلف صورتونه دي. کله به دلیل نقلی د انبیاء علیهم الصلاة والسلام نه اجمالا او کله تفصیلا. اجمالا لکه وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي الیه انه لا اله الا انا فاعبدون. ټول پیغمبران چې سره غلي نو الله وی چې موږ هغو ته دا وحی کړی ده چې انه لا اله الا الله، چې بغیر د الله نه هېڅوک معبود هغه نشته. دا دلیل نقلی د انبیاء علیهم الصلاة والسلام نه اجمالا شو. او بیا د نو هغه دلیل نقلی د انبیاء علیهم الصلاة والسلام نه تفصیلنی. وإلى عاد أخاهم هودا وإلى ثمود أخاهم صالحا ونوحا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض واذكر في الكتاب إبراهيم واذكر في الكتاب إسماعيل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ندا د تورات د اغینا دلیل نقلی شه په توحید باندې. وانزل التوراة والانجیل، نو کله به د انجیل او د تورات او کله د زبور د اغینا په توحید باندې هغه دلیل هغه پیش کوي. نو دیتا دلیل نقلی د کتب سابقونه هغه ورته ویل کیږي. دلیل نقلی د ملائکونه الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. دا د ملائکو د اغونا په توحید باندې دلیل نقلی هغه قرآن کریم هغې کې ذکر کیږي. د زړو کوم د زړو امتونو د امم سابقه او د هغې علما وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. دا د زړو کتابونو د عالمانو یا د امتونو د هغې د علماو د هغې نه چې کوم په توحید باندې کوم په د پیغمبر علیه السلام په رسالت باندې کوم دلیل هغه چې پیش کیږي دا د هغې مثال شه. او کله د جناتونه
د اغینا دلیل نقلی په توحید باندې ذکر کوي با وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن یا قل اوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. نو دا دلیل نقلی د جناتو د اغینا دی. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. دا دلیل نقلی په توحید باندې دا به د وحوش و طیورو د اغینا ذکر کیږي. نو دلیل نقلی د انبیاء علیهم الصلاة والسلام نه اجمالا، دلیل نقلی د انبیاء علیهم الصلاة والسلام نه تفصیلا، دلیل نقلی د کتبو سابقونا، دلیل نقلی د علماء د امم سابقونا، دلیل نقلی د ملائکونا، دلیل نقلی د جناتنا، دلیل نقلی د وحوش و طیورنا. نو دا د دلیل نقلی دغه مثالونه شله. او دلیل وحی هغه تاسو ته ما وویل چې کوم ځای کې قل انی نهیتو یا امرتو داسې جملې هغه راځي، نو دا په مضمون د توحید باندې، په هغه مضمون باندې دې ته دلیل وحی هغه ویلی کېږي. تنویر د دعوې کله به موږ ذکر کوو چې دلته کې تنویر د دعوې دی. تنویر توضیح ته وایي، یعنی د دعوې کومه چې دعوه د توحید ده او دعوه د صورت ته د هغې وضاحت. لکه قرآن پاک کې راځي ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. دا اوس دلیل عقلی علی سبیل الاعتراف من الخصم په دعوې د توحید شو. نو بیا مخکې وی الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا. دا مخکې د دې دعوې د دې بیا وضاحت هغه کیږي. نو دې ته موږ ذکر کوو به چې دلته تنویر د دعوې هغه وشو. یو اصطلاح چې هغه به مخکې په دغې کې تفسیر کې هغې کې به راځي، هغې ته وایي دغه تخویف. د تخویف معنا یرول. نو دا یرول دو قسمه دي، یو دنیوي او یو اخروي. دنیوي لکه الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم تر کیف فعل ربک بعاد واهلك عادا الاولى. دا تخویف دنیوي هغه پکې هغه به ذکر کیږي. او یو هغه تخویف اخروی لکه فبشرهم بعذاب علیم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. دیتا تخویف اخروی هغه وی. د دې مقابله کې بشارت او تبشیر راځي. بشارت هغه دو قسمه دی، یو دنیوي دی یو اخروی دی. دنیوي لك إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، دا بشارة دنیوی دی. او بشارة اخروی لك وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، دا بشارة اخروی هغه دی. کله به مخکې هغه مونږ ذکر کوو چې دې ځای کې دغه شکوه ده. دا الله تعالی شکوه چې دی نو کوي، شکوه لکه ګیله کوي چې کوم ځای کې د کفارو او یا د اهل کتابو یا د منافقینو دغه یو کرتوت هغه چې دی نو هغه ذکر کوي چې وګوره دو داسې خبره وکړله، دو داسې چې دی نو هغه کوي. نو دې ته شکوه وایي. لکه وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. نو دیتا شکوه هغه ویل کېږي ګیله. یو اصطلاح به راځي تسلی، چې دې کې الله تعالی تسلی ورکوي. نو تسلی پیغمبر علیه السلام ته، تسلی هغه چې دی نو مسلمانانو ته، چې قرآن کریم کې الله فرمای وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِّن قَبْلِهِمْ.
که ستا تکذیب دو کوي نو دې باندې خفه کېږه مه. د ټولو پیغمبرانو د ډېرو پیغمبرانو د هغو دغه شان مخکې تکذیب هغه کړی شوی دی. نو په دې سره نبي علیه السلام ته یا کله کله هغه ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. نو دا مسلمانانو ته الله تعالی بیا تسلی ورکوي چې ګوره دا جنت داسې ویړیا نه دی، ستاسو نه مخکې خلقو باندې ډېر لوی لوی امتحانات راغلي، هغه امتحانات هغه برداشت کړي دي. نو دې ته تسلی هغه ویلی کېږي. یو اصطلاح هغه به راځي، هغې کې به موږ ذکر کوو بیا چې دا امور مصلحه دي. نو امور مصلحه چې کوم ځای کې د مونځ ذکر راشي، اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة، دا عبادات چې کله هغه ذکر کوي نو دلته به وایو چې دا بیان د امور مصلحو دی. نو امور مصلحه لکه حج شو، عمره شو، واتموا الحج والعمرة لله، الحج اشهر معلومات، اقیموا الصلاة، کتب علیکم الصیام، د روجې ذکر هغه راغی. نو دې ته امور مصلحه وي. امور مصلحه معنی ده چې دا معاشره چې دی نو سموي. کله چې خلق هغه منځونه کوي، خلق حج کوي، خلق عمرې کوي، خلق زکات چې دی نو ورکوي، روجې چې دی نو نیسي، نو د دو باطن پاکي. او چې چا باطن هغه چې دی نو پاکي، هغه فساد نه کوي. د فسادات هغه خلق چې دی نو کوي، معاشره هغه خلق هغه خرابوي چې د هغو باطن چې دی نو ګندوي. کوم چې د صاف باطن والا چې دی نو خلقي، نو هغو معاشره خرابوي نه، هغو خوندریزي نه کوي، هغو فساد چې دی نو نه کوي، ورانې نه کوي. نو ځای په ځای باندې به دا امور مصلحه دا به بیانېږي. نو هلته به موږ وایو چې دا بیان دی امور مصلحه دی. یو اصطلاح هغه به راځي د اندماج او ادماج. ادماج او اندماج دا یو معنا ده. د دې مطلب دا چې دې ځای کې څه حذف شوی دی، څه جملې چې دی نو حذف شوي دي. لکه سوره آل عمران کې به درته راشي فلما احس عیسی منهم الکفر قال من انصاري الی الله. نو دې نه مخکې څه جملې حذف شوي دي چې جبرائیل علیه السلام حضرت مریم ته آواز وکړو چې یا مریم ان الله اصطفاک وطهرک واصطفاک علی نساء العالمین. بیا وی ان الله یبشرک بکلمة منه اسمه المسیح. بیا انی قد جئتکم بآیة من ربکم ورسولا الى بنی اسرائیل ولأحل لكم بعض الذي حرم علیکم. نو دا هغه بشارتونه دي چې جبرائیل علیه السلام حضرت مریم هغې ته ورکړه. نو اوس فلما احس عیسی، کله چې عیسی علیه السلام هغه دون کفر، هغه چې دی نو یهودونه کفر محسوس که، نو دې ځای کې اوس څه جملې هغه چې دی نو دغه حذف دي. هغه دا چې عیسی علیه السلام پیدا شه، بیا عیسی علیه السلام هغه له کتاب ورکړلی شو، او عیسی علیه السلام هغه یهودو ته دعوت چې دی نو ورکړه. نو فلما احس عیسی منهم الکفر، عیسی علیه السلام هغه د هغو نه کفر محسوس کړ. نو اوس دا مخکې خو چې ان الله یبشرک، دا خو له عیسی علیه السلام پیدا شوی نه دی، د مخکې نه ورته وایي چې هغه به داسې، هغه به داسې، هغه به داسې. نو بیا وی فلما احس عیسی منهم الکفر. نو پته ولګېدله چې دې منځ کې څه جملې هغه چې دی نو حذف دي. هغه ځای کې اندماج او ادماج دا د فصاحت بلاغت د علم البدیع د هغې دغه دي د نکات دي. نو بیا هلته به موږ ذکر کوو چې دې ځای کې اندماج دی یا دې ځای کې ادماج دی. معنا ده چې ځینې جملې دې ځای کې هغه حذف شوي دي، هغه جملې چې ورسره ولګئ نو پس ته به د قرآن کریم هغه مضمون هغه به د ذهن کې راشي چې جبرائیل علیه السلام حضرت مریم ته دا زیری ورکړه. بیا عیسی علیه السلام هغه چې دی نو پیدا شو، عیسی علیه السلام له پیغمبري چې دی نو هغه ورکړلی شوه. عیسی علیه السلام هغه لاړ یهودو ته دعوت چې دی نو هغه ورکړ. د هغو د وچلو نه او د هغو د رویې نه عیسی علیه السلام هغه چې دی نو هغه محسوس کړله چې دو کافر دي،
نو فلما احس عیسی منهم الکفر قال من انصاری الی الله. یوازې یو کار هغه یو انسان هغه نشي کولی، دا یو الله دی چې بغیر د چا د امداد نه او بغیر د چا چې دی نو د ملاتړ نه الله یو کار کوي. انسان چې یو کار کوي هغه له ملګري هغه پکاري. نو عیسی علیه السلام وی من انصاری الی الله، څوک زما هغه امدادیان دي؟ قال الحواریون نحن انصار الله. نو دیتا ادماج او اندماج هغه ورته وی. یو اصطلاح هغه دا ذهن کې کېده، هغې ته به مونږ ادخال الهي ویو. کله به الله تعالی هغه چې دی نو یو واقعه چې دی نو ذکر کوي، د چا واقعه به ذکر کوي، بیا به په منځ کې خپل څه کلمات هغه به راوړي او څه خپل یو حکم هغه به پکې ذکر کړي. نو دغلته مونږ وایو دا ادخال الهي دی. لکه الله تعالی قرآن کریم کې د رجل مؤمن دغه واقعه ذکر کوي، وقال رجل